انسانانو ته ډېر کم علم هغه ورکړی شوي دي. وكل شيء او هر یو څیز عنده د هغه سره بمقدار په اندازه سره دی. الله تبارک وتعالی دې لپاره اندازه مقرر کړې دی. عالم الغیب او پوهه دی په پټو او شهادت او په اخبارو. کبیر المتعال د ټولو نه لوی دی، کبیر دی، متعال خاوند او چتي مرتبه دی. فتعالى الله عما يشركون. الله تبارک وتعالی چت ذات دی، متعال دی. سواء منكم برابر تاسونا من اسر القول سوچ پټوي خبره، ومن جهر به او سوچ پوچت आवाज سره وایدا، ومن هو او سوچ مستخف بالليل پټ دې پشپکی، وسارع بالنهار او سوچ روان دې په ورځ دا ټول د الله جل شانه په علم کې دي. څوک رو خبره کوي، څوک چت आवाज سره خبره کوي، څوک د شپې مزل کوي، څوک د ورځې رواني، د الله جل شانه په علم کې دا نه څوک پټې دي نشي. او دغه شان د انسان د اعمالو د محاسبې لپاره، د انسان د حفاظت لپاره، د انسان د اعمالو د نوٹ کولو لپاره الله تبارک وتعالی فرشتي مقرر کړی دی. له معقبات دغه پر پهرهدار دی، پهرهدار مقرر کړی الله جل شانه. من بین یدیه د قرآن دی، د بندنه قرآن دی. ومن خلفه او د رستو يحفظونه اغوی د حفاظت کوي من امر الله د الله په حکم سره. محافظین ملائکه دي، فرشتي دي چې دا د انسان په سره لګیدل د حفاظت دي. تر دې پوری حدیث پاک کې راځي تقریبا یو بنده سره تر 300 پوری فرشتي الله جل شانه مقرر کړی د یو مؤمن د حفاظت لپاره. خو دومره دا چې ان الله لا یغیر، بشک الله جل شانه نه بدلوي ما بقوم د قوم حالت حتى يغيروا ترسو پوری چې بدل کړي دي ما بانفسهم هغه څه چې دي په زړونو کې دي. ترسو پوری چې انسان خپل په کفر او شرک او ناشکری کې او بے حیايي کې او فحاشي او عریاني کې مبتلا شي، نو د الله تبارک وتعالى طرف نه په باندې عذاب فیصله وشي، د مصیبتونو او د غمونو فیصله ور باندې وشي، او د حالات د خرابولو فیصله الله جل شانه د په حق له ترسو پوری چې د ایمان په حالت کې وي، د عقیده توحید په حالت کې وي، د الله جل شانه د نعمتونو د شکر په حالت کې وي، د ګناه او د معصیت نه ځان بچ کړي او پاکیزه ژوند تیري، الله تبارک وتعالی د حالات نه خرابوي. واذا اراد الله او هر کله چې اراده وکړي الله جل شانه بقوم د قوم سوءا د بدی فلا مرد له، نو پس نشته څوک دغه پس کولو والا. وما لهم من دونه او نشته دنه سوا د عصب من وال مددگار. نو د انسانانو باندې چې دا بد حالات راځي، خوف او هراس ور باندې راځي، جنگ او قتال ور باندې مسلط کړي شي، ظالمان ور باندې مسلط کړي شي، غاصبان ور باندې مسلط کړي شي، جابران ور باندې مسلط کړي شي، او دغه شان دي باوجود د ټولو نعمتونو نه د هغې استفاده نشي کولی، چین، راحت، سکون، آرام د زړه هغه سلب کړي شي. نو مختلف قسم عذابونه چې مسلط کیږي نو دا د انسانانو خپل اعمالو د وجه نه. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. په خشکی په تاریخ کې څومره فساد راځي دا د انسانانو خپل اعمالو د وجه نه وي. نو الله تبارک وتعالی چې دې ډېر ګناهونه چې دې هغه انسانانو ته معاف کوي، لږ باندې د انسان گرفت کوي دې لپاره چې دې رجوع کوي. نو ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله تبارک وتعالی د حالات نه خرابوي تر څو پورې چې انسان د خپل بد عملو د وجه نه خپل حالات خراب کړي. الله يعلم، الله جل شانه کوي ما تحمل هغه څه چې په خېټه کې وي، كل انثى د هر یو ښځې، وما تغيظ الارحام او څه چې کموي رحمونه، وما تزداد او څه چې زیاتوي، وكل شيء او هر یو څه عنده دا سره بمقدار اندازه سره دی. عالم الغیب هغه پوهه دی په پټو او شهادت او په ښکارو. کبیر المتعال د ټول نه لوی دی او خاوند او چتي مرتبه دی. سواء منکم برابر تاسو نه من اسر القول سوک چې پټوي خبره، ومن جهر به او سوک چې اوچت اواز سره وایي، ومن هو او هغه سوک چې مستخف بالليل پټ دی په شپه کې، وسارع بالنهار او سوک روان دی د ورځې، له معقبات او داغه پهریدار دی، من بین یدیه د بندن وړاندې، ومن خلفه او د دین رستو، یحفظونه هغوی د حفاظت کوي من امر الله
دا الله په حکم سره ان الله بشک الله جل شانه لا یغیر نبدلوی حالت ما بقوم دیو قوم حتی یغیروا ترغیب کی بدل کړي ما بانفسهم هغه چې دی پزړو کې دي و اذا اراد الله وهر کله چې اراده وکړي الله جل شانه بقوم دیو قوم دا سوءا دبدي فلا مرد له فهس کله هغه نشي واپس کولی څوک وما لهم من دونه او نشته دوی دغه سوا من وال سو مددگار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين